السلام علیکم دوستانو، زما نوم دی خان او تاسو ګورئ تعلیم الاسلام چینل. دوستانو، د عربو په سرزمین باندې یو صحابي رسول و چې نوم یې و زرار بن ازور، او شاید کېدای شي چې د نن نه مخکې دا نوم تاسو ډېر کم اورېدلی وي یا مو اورېدلی نه وي، ولې چې د تاریخ په دننه د ده ذکر ډېر کم موجوده دی. خو دا یو دومره تکړه بهادر صحابي چې د ده د نوم نه به هم دښمنان یېرېدل، حتی تر دې چې دله به په لاره کې هم مخې نه ورتلل، او کله به چې جنګ و نو ټول دشمن او فوج زرا به جنګي لباس واچولو او جنګ به کولو. خو آفرین دې په زرار وي چې ده به د جنګ په ټیم کې خپله کورتا هم وایستله او جنګ به کولو. ښکلې اوږده ویښته او تندرسته ځواني، او کله به چې دې جنګ له پار کېدو نو د ده شاته به صرف دوړه په نظر راتله او مخې ته به یې صرف د دشمنانو کټ سرونه. دې به دومره تیزۍ او بهادرۍ سره جنګېدو چې دشمن صفونه به یې وشلول او مخکې به روان و. د ده د بهادرۍ په وجه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د ده بې حده نه صفت کړی و، بلکې د انعامونو او کراماتو نه یې هم ستایلی و چې د دشمن په صف کې به هم دې په بربنډ وجود باندې مشهور شوی و. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رومیو په لکونو تعداد کې دشمن لښکر سره جنګ جاري و چې حضرت زرار صاحب په معمول مطابق جنګ ته وردننه شو او د دشمن په صفونو باندې لکه د یو طوفان ورپرېوتو. دومره تیزۍ او بهادرۍ سره وجنګېدو چې د دشمن صفونه یې وشلول او د مسلمان د صفونو نه روږ شو او د دشمن د صفونو په سمندر کې دننه ګیر شو چې دشمن دا موقع یو غنیمت وګڼلو چې د ده نه یې ګیر چاپېره یو ګیره واچوله او ډېر په مشکل یې ګیر کړو. خو کله چې مسلمانانو ته د دې خبرې معلومات وشو چې حضرت زرار صاحب یې قید کړی دی، نو حضرت خالد بن ولید د خپل بهادر او تکړو کسانو فوج یې تیار کړو او د حضرت زرار صاحب د ازادېدو ټول هدایت یې جاري کړل. اوس دا ټولې مشورې جاري وې چې د خالد بن ولید صاحب په پټ مخ یو بل اس یې ولیدو چې په شا باندې دوړې ویشتې او د دشمن په صفونو باندې ډېر په تیزۍ سره حملاور شو چې دې کس دومره په تیزۍ سره او په بهادرۍ سره حمله وکړه چې دشمن د ده مخې له راتلو به دی په شا باندې مجبوره شو. حضرت خالد بن ولید چې د ده دا حمله او د ده دا شجاعت بهادري یې ولیده نو ډېر حیران پاتې شو او د ملګرو نه یې تپوس وکړو چې دا حملاور څوک دی، خو ټولو لا علمي ظاهره کړه او وویل چې موږ ته دا پته نشته چې دا کس څوک دی. حضرت خالد بن ولید د دې حملاور د مدد دپاره نورو ټولو ملګرو ته اپیل وکړو او پخپله هم د ده مدد دپاره ور وړاندې شو. د ګمسان جنګ روان و او کله به خالد بن ولید د دې حملاور مدد دپاره را وړاندې کېدو او کله به دا حملاور د خالد بن ولید د حفاظت دپاره را مخکې کېدو. حضرت خالد بن ولید د ده دا دونه بهادري ولیده نو د ده نه متاثره شو او تپوس یې وکړو چې ته څوک یې، او دې حملاور د خالد بن ولید دا جواب ورکولو په ځای د ده نه مخ واړولو او په دښمن یې یو ورغوټه کړ چې د جنګ په دوران کې یو دویمه موقع کې هم دې بیا خالد بن ولید همدا تپوس وکړو چې ته څوک یې. دې حملاور بیا د خالد بن ولید نه مخ واړولو او په دښمن یې یو بل سیف ته ورغوټه کړه او حملاور شو چې په درېیمه پیره خالد بن ولید صاحب دې حملاور ته د الله واسطه ورکړه چې د الله دپاره ته ماته خپل ځان وښایه. د دې پټ مخ نه ورته جواب راغلی چې زه د زرار خور خوله بنت ازغر یم او زه به تر هغه ټیمه پورې په ارام نه کښېنم چې تر کلمې مې خپل رور را ازاد کړي نه وي. چې خالد بن ولید ترې دوباره تپوس وکړي چې تا ماته اول نه ولې نه وي، چې هغې ورته جواب کې ووایي چې ما وې ته به بیا ما منې کوې. خالد بن ولید ورته دوباره ووایي چې ستا دلته جنګ راتلو ته څه ضرورت و، موږ وکنه موږ به زرار بن ازهر آزاد کړی و. چې جواب کې ورته هغې دوباره ووایي چې کله هم پر وریانو باندې څه مصیبت راشي نو خویندې ورته را مخې ته کېږي. خو بیا خالد بن ولید او خلا دواړه ملو شو، یو زبردست جنګ یې وکړو او زرار بن ازهر یې آزاد کړو او بیا په آرام شو. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې د هرکل او د رومیانو د جنګ په منځ کې د مسلمانانو لشکر په اردن کې موجود و چې هغه ټیم په اردن کې د طاعون یو بیماري راووته چې د هغې طاعون بیمارۍ د وجې تاسو هم وفات شوې چې هم دلته کې بیا تاسو ښخ کړئ چې ستاسو قبر مبارک په اردن کې موجود دی چې دې کې دننه یو وړوکی شان سوراخ دی چې د هغې نه تر نن ورځې پورې خوشبو راځي چې دا خوشبو د 1400 کالو نه واله تر نن ورځې پورې نه ده ودرېدلې چې دا و زموږ یو بل اصل هیرو چې تر نن ورځې پورې مسلمانان د ده د نوم نه هم نه خبر. دوستانو، امید لرم چې زما دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي
او تاسو بل دینه ډیر ښه سبق هم اغوښتي وي. که دا ویډیو تاسو خوښ وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ چې اوس به موږ ملاویږي یو بل انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغې پورې موږ تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.